أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هدى دا کتاب لار ہودن کے دے للمتقین پرہیزگار ہوتا الذین پرہیزگار آ خلق دے یؤمنون چی دی ایمان روڑی بالغیب پپٹو خبرو ویقیمون الصلاة او دی قائموی ملرا ومما او دہاسنا رزقناهم چی ورکڑی منگا دیتا ينفقون دی خرچ کوي. د سورہ بقرہ په ابتدا کې دا مضمون بیان شو چې دی کتاب کې اس قسم شک او شبهه نشتا. دا یو یقینی کتاب دی د الله جل شانه را طرف نه نازل شوی دی. د قرآن کریم ټول خبرونه رښتینی دي او تر قیامت پورې به رښتینی وي. که یو انسان ته په یو زمانه کې په یو آیت باندې شک راغی یا د هغې په معنا باندې، نو دا د ذهن قصور دی، د علم کمی دی. د قرآن کریم په هیڅ یو آیت کې په هیڅ یو لفظ کې او یا پیشنگوئی کے سکمی او یا سے شک او یا ددی سے گنجائش نشته دی. دویم صفت یہ دا بیان کو چې هدی للمتقین دا لار ہودن کے دے ہدایت کون کے دے متقیان ہوتا پرہیزگار ہوتا. قرآن کریم دا تمام انسانیت کتاب دے تر قیامت پورے تراتن کو حل کو دا پارا دامون چې تر قیامت پورے ہو دی مطلب دا دے چې دانه چې قیامت راشي نو غنه قرآن کریم به ختم شي یا غنه منسوخ بشي. قرآن کریم په جنت کې د خلکو قرآن وی اول تبه خلق د لذت د پاره د خوند د پاره به تلاوت کی. دا تر قیامت پورې مونږه د پویدو د پاره وایو، ورنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه پر نبی دی. او قرآن کریم د قیامت نه بعد هم د الله کتاب وي. نو قرآن کریم هو تر قیامت پورې د خلکو د پاره دی چې دې کې څومره انسانان دي ټول د پاره کتاب دی او هدایت دی. دلته کې متقین ځکه وایي چې کوم خلکو کې د الله یره وي او د آخرت یره وي نه هغوی به د دې نه فایده والي. او یا که یو انسان تقوا او کمال ته رسیدل غواړي نو دې کتاب په ذریعه سربرسي. مستفیدین من القرآن دا متقیان دي. د قرآن کریم نه فایده اخیستونکي دا پرهیزګار خلق دي. بیا د متقیانو 15 صفتونه بیانې او د هغې نه بعد به قرآن کریم فتوا ولګي چې چا کې دا 15 صفتونه دي دا متقیان دي، دا هدایت یافته دي او دی کامیاب شو په دنیا کې مو په آخرت کې مو. متقیانو متقین جمع د متقی ده او متقین د وقایت نه دی. وقایت معنی ځان ساتلو، ځان بچ کولو، پرهیز کولو، اجتناب کولو. د کتاب دی ګتو ته عربی کې وقایه وایي او موږ ته قایه وایو پښتو کې. لکه د قرآن کریم دا غتی چې دی نو دې ته عربی کې وقایه وي. دې ته وقایه ځکه وي چې دا قرآن کریم یا دغه کتاب د شلیدو او د خرابېدو نه بچ کی. نو په وقایتون کې، په وقا کې، په تقوا او په متقین کې د ځان ساتلو او د بچ کولو معنا پرته ده. حاکم په مستدرک کې روایت را نقل کړی دی. صحابه کرام رضی اللہ عنہم فرمائی چې کله کله به مونږ په جنگ کې وو، کنا اذا احمر البأس
اتقینا برسول الله صلی الله علیه وسلم. وی کله کله به جنگ ګرم شو، میدان به داسې ګرم شو چې مونږ به په نبی علیہ السلام سره ځان بیا بچ کو. نبی علیہ السلام دومره بهادر انسانو چې کله کله بیا مونږ د نبی علیہ السلام شاته شو، نو اتقینا برسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ به په نبی علیہ السلام سره ځان بچ کولو. نو د اتقا کې د تقوا کې د ځان بچ کولو معنا ده لکه دا ډال په شان دی. نو متقین د فرط و صیانتو د حد نه زیات او ځان بچ کولو دې ته تقوا ویل کېږي. او په اصطلاح کې او په شریعت کې تقوا کمال التوقی عما یضره فی الاخرة، په آخرت کې چې کومې خبرې تا ته نقصان درکې او ستا پکړ پې کېږي او تو پې ملامته کېږي او ستانه به تپوس کېږي دا کار دې ولې کړی، نو د هغه خبرو نه ځان ساتلو ته تقوا ویل کېږي. آخرت کې چې کومې خبرې به تا خرابي، نو د هغه خبرو نه ځان ساتل په دنیا کې دې ته متقي او دې ته تقوا ویل کېږي. نو خلاصه خبرې دا شوه که واړه ګناهونه دي او که لوی ګناهونه دي، دا به انسان خرابېږي د دې وجې نه، نو د هغې نه ځان ساتلو ته تقوا ویل کېږي. د تقوا بیا غټ ډېر درجات دي. یو درجه دا ده چې انسان د هغې د وجې نه د همیشه عذاب نه بچ شي. د تقوا هغه درجه چې ته پې د همیشه عذاب نه بچ شوې، نو دا د تقوا غټه یعنې اوله درجه ده. او ټول مؤمنانو دا درجه او دا مقام حاصل دی. د ایمان د وجې نه به مؤمن د همیشه عذاب نه بچ کېږي. به همیشه عذاب دا د کافر او د مشرک او د منافق دپاره دی. مؤمن چې په ایمان سره دنیا نه لړو دی د عذاب دایمي نه بچ شو. ها که د ګناهونو د وجې نه جهنم ته لاړو خو دا به عارضي او وقتي طور باندې به وي، دایمي به ني. نو دا تقوا یو لومړنۍ درجه دا ده چې انسان د هغې د په ذریعې سره د همیشه عذاب نه بچ شي. او دا مفهوم هم قرآن بیان کړی دی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. د ډېرو خلکو خپې وښودې او مؤمنان الله جل شانهو د ایمان په تقوا باندې په کلمه لا اله الا الله باندې کلک کړو. دغه دغه مرادي چې نور خلک وښودلو، کافران او مشرکان شو، منافقان شو او مؤمنان بچ پاتې شو. دویمه درجه تقوا دا ده چې انسان په د واړو د لویو ګناهونو نه ځان بچ کړي، نو دا تقوا دویمه درجه ده. دا بیا په مؤمنانو کې څه خلک داسې دي چې په غټو ګناهونو کې مبتلا دي، څوک په وړو کې لګیا دي. نو دا د دې غټو د لویو وړو ګناهونو نه ځان ساتلو دا تقوا دویمه درجه ده. او دا قرآن بیان کړی ده، ولو انهم آمنوا واتقوا، کچره دې خلکو ایمان راوړی او ځان یې بچ کړی وي د ګناهونو نه، نو لفتحنا علیهم برکات من السماء. او دریمه درجه غټه درجه تقوا چې انسان ځان د شبهاتو نه او د مشتبهاتو نه وساتي. ګناهونه خو باسم نه کوي، خو ځان به د مشتبه امورونه، مشتبه هغه څیز ته وایي، هغه حکم ته چې پای کې د جواز او د عدم جواز دواړه طرفونه وي. یعنې دا کار جایز هم دی، جایز طرف ته هم ځي او ناجایز طرف ته هم ځي، حلالو طرف ته هم ځي، حرامو طرف ته هم ځي، دوه مخونه دي او ته فیصله نشي کولی. نو د دغه کار نه ځان ساته، دا تقوا غټه درجه ده. په دې نیت یې مه کوه چې دا جایز خبره خو پکې هم شته، جایز صورت پکې هم شته، نو دې ناجایز ته هم وګوره څه په ناجایز وي. چې تر څو تا ته خبره واضحه شوې نه ده او کنفرم نه ده، نو هغې پورې په دې باندې عمل مه کوه. دا د مشتبهاتو نه ځان ساتل شو. نو دا تقوا غټه درجه ده. بیا په دې کې ځانه بلا درجات دي. د انبیاو تقوا ډیره زیاته وي. بیا د انبیاو نه ښکته چې کوم خلک تقوا د مطابق وي، دا چا د خپل شان مطابق بیا تقوا وي. خو انسان چې څومره احتیاط کوي، څومره ځان ساتي، دومره په تقوا کې بیا مخکې ځي. نو هدی للمتقین، دا کتاب هدایت کوونکی دی، لار ښودونکی دی، للمتقین متقیانو ته او پرهیزګارو ته.
وروستو د متقیانو 15 صفتونه بیانېږي، خو دا کم آیت چې مونږ ولوستو په دې کې 3 صفتونه د متقیانو بیان شوي دي. لومړنۍ صفت الذین یؤمنون بالغیب، متقیان هغه خلق دی چې دی ایمان بالغیب ساتي. ایمان او غیب دا دواړه الفاظ پیژندل پکار دي. غیب په عربی کې کل ما غاب عنک، او امام راغب رحمه الله داسې وي کل ما غاب عن الحس. غیب هر هغه څیز دی چې هغه نه په عقل سره معلومیږي او نه په حواسو سره معلومیږي. حواس نه مراد هغه که سترګې شي، غوږونه شو، پوزه شوه، خوله شوه، په دې سره نه معلومیږي او نه په عقل سره، نو هغې ته غیب ویل کېږي. د غیب مقابله کې شهود راځي چې تا ته مخامخ کاري محسوسیږي، دا شهود دی. او چې تی نشي معلومولی په مادې سره، په عقل سره، په اسبابو سره او په حواسو سره، دې ته غیب ویل کېږي. مراد تینا الله جل شانه ذات ته، دغه صفات دي، ملائکو او د سترګو د پټېدو نه بعد چې کوم مراحل دي دا ټول مغیباتو کې راځي. جنت او جهنم او تقدیر دا مغیبات دي. دا انسان نه په عقل سره معلومولی شي، نه په حواسو سره او نه په مادې سره او نه په اسبابو سره. او ایمان څه ته وي؟ نو د ایمان لغوي معنی التصدیق. الایمان هو التصدیق، تصدیق کولو، د زړه نه رښتیا منلو. ګوره معرفت ته ګوره ایمان نه وایي. معرفت معنی خو پیژندلو، پیژندل ګوره ایمان نه دی. قرآن کریم په خپله فرمایي دی یهودو ته او دی نصاراو ته چې کله نبی علیه السلام راغی، نو قرآن فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. کله چې دی ته هغه نبی راغی چې دی پیژندو، یهودو نصاراو نبی علیه السلام او پیژنده چې دا پیغمبر دی، نو صرف په پیژندلو باندې ای مؤمنان نشو. قرآن کفرو دی انکار وکړو. نو صرف معرفت او صرف پیژندلو ته ایمان نه وي. د ایمان تعلق له سره دی. د زړه نه به ته د یو څیز باره کې ګواهي کوې چې دا بالکل صحیح دی، تسلي به کوې پړه کې، د هغه باره کې به هېڅ قسمه منفي سوچ نه کوې، منفي رویه به نه ساتې او نه منفي رایه به ساتې او نه څه شک او شبهه به دغه باره کې ساتې. او د زړه نه به ته د هغه د یقینوالي، د هغه د صحیحوالي دا تصدیق وکړې، دې ته ایمان ویل کېږي. او په ژبه به د هغې بیا اظهار وکړې، په ژبه به دا ووایې چې دا واقع دا صحیح انسان دی، دا پیغمبر دی. نو ایمان ویل کېږي التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان. په خوله باندې به اقرار وکړې او د خپل بدن نه به افعال ظاهر کړې، نو دې ته ایمان ویل کېږي. اصل ایمان تعلق له سره دی، خو په ژبه به اظهار کوې. ځکه په دنیا کې به ته مؤمن څنګه ښکارې، ستا به څنګه پته وي دا مؤمن دی او که نه دی. نو ته په ژبه باندې اقرار وکړې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، دا به ووایې، په خوله باندې به ګواهي وکړې. او بیا به د هغه پیغمبر تعلیمات خپل کې عمل به پې کوې. دا ستا د ایمان پته وي دا واقعي دا مؤمن دی. او که ستا پړه کې شته دی خو په ظاهره کې نشته دی، نو په ظاهره کې به تا باندې خامخا بیا فتوی ولګي چې دا سره او دا سره، نو په ظاهره کې هم خبره ښکاره کړه. نو ایمان دې ته ویل کېږي. علامه روح المانی هغه دې لیکي چې د الذین یؤمنون بالغیب نه مراد هغه مغیبات دي کم چې په حدیث جبریل کې راغلي دي. د جبریل علیه السلام مشهور حدیث دی. د دې حدیث هم خپل نمونه دي باقاعده. حدیث جبریل یو مشهور حدیث دی، مشکات شریف کې مشته، بخاری شریف کې مشته، مسلم شریف کې مشته دی. ایته حدیث جبریل ویل کېږي. اصل کې مخکې نه داسې آیتونه او داسې خبرې راغلې چې د هغې د وجې نه صحابه کرام رضی الله عنهم ویرېدلو او هغوی به بیا احتیاط کو. ډېرې ضروري خبرې به هم د نبی علیه السلام نه بیا تپوس به یې نشو کولی. ویسې نه د الله تعالی تنبیه راشي، لکه آیتونه راغلو چې لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
د پیغمبر نه ډېرو خبرو باره کې تپوس مه کوئ، هسې نه ښکاره شي تاسو ته او تاسو بیا خفه یې. دارنګې بعضې آیتونه رالو چې د پیغمبر مخې ته تیزې خبرې مه کوئ، د پیغمبر د خبرې نه مخکې کېږئ مه. نو دا تعلیمات مختلف رالو په مختلفو موقعو باندې. د هغې د وجې نه صحابه کرام رضی الله عنهم ویرېدلو. نو هغوی بیا هسې نه موږ یو تپوس وکړو، دا هسې نه چې نامناسب تپوس وي او د الله جل شانو طرف نه تنبیه راځي، په خبره نه پوهېږئ. نو دیو په دې آرزو باندې و چې یو ناشنا انسان راشي، یو دیهاتي د بانډي اوسېدونکي راشي او هغه تاسې هم د آدابو پته ني، نو هغه به د نبي علیه الصلاة وسلام نه هرنګه تپوسونه وکړي او موږ ته به ډېر علم ملو شي. نو الله جل شانه د صحابه کرام رضی الله عنهم د ججب ختمولو دپاره جبریل علیه السلام راولېږو. نو دی په اس باندې سور راغی او تکې سپینې جامې اچولې وې. عمر رضی الله عنه فرمایي بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. یو ناشنا انسان ناڅاپه راغی، تک توره ږیرې وه او تکې سپینې جامې وې، داسې سپینې چې شدید و سواد بیاض ثياب. چې مونږ ورته وکتل نو مونږ نه پېژندو. لا یعرفه منا احد، مونږ نه پېژندو. مونږ ټول یو بل ته اشاره دا څوک دی؟ نو هر چا وایي چېرې پته نه چې څوک دی، نو ځکه د مدینې منورې اوسېدونکي نو یې مونږ چې د بار نه راغلی دی. خو چې مونږ ورته وکتل نو تازه غسل یې کړو او تازه ږیره یې برابر کړې وه او په جامو باندې هېڅ قسمه خاورې نه وې. نو دې مطلب دی چې دې نږدې راغلی دلته نه، او چې مونږ ته کتل مونږ پیژندم نه. مونږ حیران وو چې دا څنګه انسان دی. که مسافر دی نو پکار دی چې د سفر علامات او آثار وي پې، ویښتې ببر وي، په مخ باندې خاورې وي، تکاوټ آثار وي، جامې یې چوڼې شوي وي، هغه هم هر څه برابر دي. نو نږدې دی چې نږدې مونږ بیا پیژنو ولې نه. مونږ په دې تعجب کې وو چې راغی د نبي علیه الصلاة وسلام مخې ته کېناستو. نو فاسند رکبتیه الی رکبتیه، یو کار یې خدا وکړي چې د خپلې پنډۍ یې د نبي علیه السلام پنډو سره یو ځای کړي. بیا موږ وایي چې که خیر خدای پاک دیهاتي راوستو، دې غړو په آدابو نه پوهېږي. او ووضع کفیه علی فخذیه، بل کار یې دا وکړو چې د خپل لاسونه د نبي علیه السلام په پتونانو باندې کېښودلو. او درېیم کار یې دا وکړو چې وقال یا محمد، او نبی علیہ السلام ته یا محمد وی او سلام یې مونه کو. موږ چې دا ښه دیهاتي راغلی دی. اوس موږ نور هم شوق کې شو، نږدې شو چې که ناشنا ناشنا تپوسونه مخې ته راځي. نو لومړنی تپوس یې دا وکړو چې اخبرني عن الاسلام، د اسلام باره کې ما ته خبره کړه چې اسلام څه شی دی. نو نبی علیہ الصلاة والسلام ته فرمایي چې ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. د لا اله الا الله و د محمد رسول الله گواہی بکے، منځ بقائمے، زکات بورکے، روزہ بنیسے او حج د بیت الله شریف بکے کا طاقت تی. نو چې دا خبره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نو هغه وایي صدقته، ویجي تا خو بالکل رښتیا ووایي. نو عمر رضی الله عنه فعجبنا له یسأله ویصدقه، موږ نور هم په تعجب کې پرېوتو چې ته خو سائل یې، ته خو نه پوهېږې او ته د نبي علیه السلام د خبرې تصدیق هم کوې چې او تا رښتیا ووایي. موږ چې ته څنګه تصدیق کوې، ته خو تپوس کوې، ځان پوهه کوې. د دې مطلب دا خو چې تا ته که دې علم شته دی. نو دویم تپوس یې وکړو چې ثم قال اخبرني عن الایمان، ایمان باره کې خبر راکړه چې ایمان څه شی دی. نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا الله په یووالي باندې به ایمان ساتي او دا په کتابونو باندې، فرشتو باندې او په پیغمبرانو باندې، پر د آخرت باندې
او تقدیر باندې که خیر دی او که د شر دی د الله ر طرف نه دی او باس بعد الموت هغه بیا وی تاریشه وي. دریم تپوس وکړو چې اخبرني عن الاحسان، احسان څه شی دی؟ په یو عبادت کې خلوص او نیکی څه شی دی؟ نو نبی علیہ السلام تو فرمایل چې ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دا الله بندگی بدا سکے چې گویا کې ته الله تعالی مخامخ ویني، او کدا کیفیت دینی نو دا کیفیت براولی چې الله جل شانه ما ویني، مطلب کمال توجه. نو څلورم تپوس وکړو چې اخبرني عن الساعه، د قیامت باره کې راته وایي قیامت څه کله وي؟ نبی علیہ السلام تو فرمایي مل مسئول عنها بعالم من السائل. لکه څنګه چې سائل ته پته نشته نو مسئول ته پته نشته، یعنی څنګه چې تا ته پته نشته چې ما ته پته نشته. نبی علیہ السلام دا نه چې لا ادري ما ته پته نشته، داسې جواب ورکو چې دا ته دا سوال کوي تر قیامت پورې چې هر څوک د هر چا نه تپوس کوي هغه ته به دې خبرې پته نه، یعنی د دې علم بس صرف او صرف الله تعالی ته دی. ناغوي اخبرني عن اماراتها، د قیامت علامتون راته بیان کا. نو نبی علیہ السلام تو فرمایل چې ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وی چې کله تو وین انت لدل امت ربتها، نو به خبره دا وکړه انت لدل امت ربتها، وی کله چې وین زرو لګي خپل مالک پیدا کی، یعنی خبره الټه شي. گویا کہ نبی علیہ السلام دا ویل غواړي چې کله لور په خپل مور باندې حکم په هول شروع کی او کله زوی په خپل پلار باندې حکم چلول شروع کی، نو خبر الټه شوه. نو بس پوه شي چې به دا قیامت راغی. او ان تر الحفاة العراة العالة، او کله چې ته ووینې چې هغه خپیاب لخپې خلکو، هغه په بدن باندې بربند خلکو او هغه بیزوګر خلکو چې هغې راپاسي او په آبادو کې او په بلډینګونو کې یو بل سره مقابلې شروع کړي، نو بس پوه شه دا قیامت دی. چې هغې خپیاب لخپې و په خپل باندې پیزار نو په بدن باندې پوره کپړې نه وې او بیزې به یې سوی چوپان کې اوسېدلو او هغې هغه اوس په بلډینګونو کې او په هغې کې یو بل سره مقابلې شروع کړې، نو بس پوه شه به دا قیامت راغی. صحابه کرام هغه لړو وی فلبست مليا، عمر رضی الله عنه لک ساتي سار شم چې دا سړی څوک او کم خلړو، زور پسې بار وته مناسه په غیب شو. چې واپس رالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو عمر ته پتوې دا څوک امیجینا. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې فإنه جبريل اتاکم يعلمکم دینکم، دا جبريل علیہ السلام راغلو تاسو د دین تعلیمات درکړو. علامہ روح المانی وی دلته کې د الذین یؤمنون بالغیب نه مرادو په دې حدیث جبريل کې چې هغه د اخبرني عن الایمان بارکه کم تپوس کړو، نبی علیہ السلام کم جواب ورکړو چې ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر او القدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا یؤمنون بالغیب دی، دا ټول خبره په الله باندې ایمان ورل او په فرشتو باندې، په کتابونو باندې، په پیغمبرانو باندې، په ورځ د آخرت باندې او په تقدیر باندې او د مرګ نه پس دوباره ژوندون بر حق ته، دا ټول خبره مغیبات دي، دا غیب سره تعلق ساتي. د دې ټول تصدیق کولو او دا ټول خبره منلو دیتا یؤمنون بالغیب وی. یؤمنون بالغیب نه مرادو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله را طرف نه چې سم راوړي دي هغه ټولې په نبی علیہ السلام باندې با اعتماد کې او معنی وي، نو دیتا یؤمنون بالغیب ویل کېږي. او که یو سړی چې په خپلو سترګو باندې ووینم نو دا بیا ایمان نه دی، دا بیا مشاهده ده او مشاهده معتبر نه ده. د تقوا لومبني بنیاد لومبنۍ خبره چې ایمان بالغیب دی. یو سړی هغه پورې مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې په مغیبات باندې علم نه ساتي. که یو انسان چې زه ووینم او زه په خپله وورم نو هغې لکه څنګه چې بني اسرائیل ووی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة،
مونږ ایمان پتا نه وروړو پتا یقین نکو سو پر مونږ الله تعالی مخامخ نه دی لیدلی او مونږ تاسو د الله تعالی आवाज نه دی اورېدلی نو دا خو بیا ایمان نه لسته په خپل غوږونو باندې ایمان نه وړي دا خو تا په خپل اورېد او په خپل دی ولید دا ایمان نشو ایماندار چې نه به اوري نه به ویني او منی به د زړه نه او په خپل به گواهی ورکړي دا ایمان بالغیب دی دا نو خو ان شاء الله بیا وکړي